امام مالک رحمت الله علیه کې د احادیث دون لوی ادب کنه، د احادیث به دون لوی ادب کو کنه چې داغه عواقع چې تور ته به حیران شي. وی دی به یو خادم درولو نو چې خلق به د علم حاصلولو د لپاره امام مالک صاحب لراتل نو هغه خادم به تپوس کو داغه کس نه چې څوک به د علم حاصلولو د لپاره راغلو نو تپوس به کو چې ته د فقهي یعنی ته سم مسلې تپوس لراغلی یعنی په یو مسله باندې نه پوهیږي په هغه داغه پوهولو د لپاره راغلی سوال د کولو د لپاره راغلی او کنه د حدیث د زده کړې د لپاره راغلی چې امام یعنی امام صاحب د احادیث خو نو کوچري هغه کس به دا وي چې زه د فقهي مسلې د لپاره راغلم داغه د وضاحت د لپاره راغلم نو بس امام مالک صاحب چې امام مالک صاحب ته خبر ورغی چې پلان کې راغلی د مسلې تپوس کوي نو هغه به فورا وروته بس فورا به وروته بس هغه د مسلې جواب به ورته ورکو بس خو کوچره دا پته به ورته ولګېده چې دا پلان کې کس د احادیثو د زده کړې دپاره راغلی دی د احادیثو دپاره راغلی دی چې ماته امام صاحب احادیث ووایي نو امام مالک رحمه الله به وي غسل وکړو غسل به وکړو او نوې پاکې جامې به یې واچولې او عطر به یې پورې کړه او د هغې نه بعد به هغه ته جواب ورکو احادیث به یعنې هغه ته به بیا احادیث ښودل دونه هغه کې د احادیثو هغه ادب د امام